الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. سورة الروم آية نمبر 1 مخکنی آیت کې د خپلوانو د حق د ادا کولو ذکر وشو. د هغې سره مسکینان او مسافر هم چونکې د خپلوانو باره کې زیات تاکید و. الله پاک وایي هغوی له تاسو حق ورکړئ. تاسو باندې د خپلوانو حق دی، هغه بغیر د بدل نه. خپلوانو سره تعلق په دې بنیاد باندې ساتل نه دي چې زما په ضرورت باندې دی په کار راځي او زه به د ده په ضرورت باندې په کار راځم، یا ما سره دا کړي نو زه به ورسره دا کوم. تاسو ما ته غوږ شئ ښه، ما سره دا کړي نو زه به ورسره کوم، که ما سره نه کړي نو زه ورسره نه کوم. دا خپلولي نه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیس الواصل بالمکافی، خپلولی پالون کې هغه نه دی چې هغه په بدل باندې خپلولی پالي. هغه ورسره تعلق ساتي چې دی ورسره ساتي، که هغه نه ساتي چې دی نه ساتي، که هغه څه ورکوي چې دی ورکوي، که هغه څه نه ورکوي چې دی نه ورکوي. دا خپلولي نه ده. دا خو بدل دی. دا خو سړی د پردي کس هم داسې کولی شي چې پردی سړی تا سره ښه تا هغه سره بد کولی شي. بیا د خپل فرق څه شو؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د خپلولي دا ده، صله رحمي دا ده چې هغه تا سره خپلولي کټ کوي او ته د هغه سره خپلولي جوړوي. هغه تا له څه نه راکوي، تا محرومه کوي او ته هغه له څه ورکوي. دا خپلولي او صله رحمي هم دغه ده. قرآن کې د دې حکمونه دي. په دې ورپسې آیت کې عجیبه خبره نقطه ذکر کړې ده چې کوم مال تاسو په سود باندې ورکوئ، ستاسو دا خیال دی چې دا په خلکو په مال کې به دا مال زموږ زیات شي، خلکو د پیسو نه به زموږ دا پیسې زیاتې شي. دا د الله په نسبت باندې زیاتېږي نه، بلکې دا کمیږي. او کوم چې تاسو د الله په نوم باندې زکات یا صدقات د الله په نوم باندې څه ورکوئ، نو الله پاک هغې له ډبلونکی دی. یعنې هغې ډبل ثواب به تاسو به هم راکوي، په دنیا کې به د هغې بدله دا راکوي چې ستاسو مال به کمیږي نه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس چې د الله په نوم باندې صدقه کوي، د الله په نوم باندې خپل مال ورکوي، قسم خوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ده مال نه کمیږي، بلکې د ده په مال کې الله اضافه کوي. الله اکبر. د دې خپلوانو حق ادا کوه. ورپسې فورا د سود خبره راغله. ستاسو عقل ته فکر دی؟ خبره د خپلوانو چلې ده چې خپلوانو حق ادا کوي. ورپسې فورا د سود خبره راغله. اکثر د خپلوانو سره تعلق په دې بنیاد ساتلی کېږي چې زه به کوم او هغه کوي، بیا پته مې
چې د هغه په واده کې ما دومره روپۍ ورکړې نو زما په هغې کې ویچل کړي دومره راکړي هسې یې که نه وي د هغه چې کوژدنه وه نو مونږ دومره وړې وې اوس به زما په هغې کې زما نمبر دی نو مونږ له به دومره راکړي ښځې چې وړي هغو په تپوس کې ما دومره وړي اوس زمونږ تپوس دی نو مونږ له به دې ته پته بیا راوړي چې وایي ګوري دا خو زمونږ هغه هم رانه کړي چرګوړی یې چېرته وړی و که نه هغه ولاړه 200 روپۍ ورکړې تپوس له چېرته تللو ښځه څه شی وړی و چرګوړی هغه له 200 روپۍ ورکړې ته نه 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 زه نه اخلم نه زه نه اخلم په 300 خو دا چرګوړی ما پخپله اخیستی نو بیا پته نه وي چې ما ورکړي دي ما له به راکړي زنانه خصوصا دا حساب کتاب کوي هغو چې تپوس هغه وخت کې څه ما ورکړی وي هلته چې کوژدنه وه څنګه چلو الله جل جلاله په دې کې د خپلوانو حق په ځای فورا د سود دا خبره وکړه چې ګوره دا سود مه کوئ دا سود دی دا قسم لین دین چې ښځې کوي یا سړي کوي چې د هغه په واده کې دومره ورکړي زما په هغه کې به دومره راکوي او بیا دې ته پته مې چې دا خو موقع ده راځي د بدل شی دی اوس مونږ نه کړو چې بیا به چل کوي مونږ له به کوي الله جل جلاله فرمایي چې ګوره دا د سود معاملې دي دا مه کوئ دې سره به الله تاسو د مال نه خلاص کړي او خپلولي کوم ده دا خپلولي نه ده چې ته پکې پته نه بیا چې ما دومره ورکړي وي ماله به دومره راکړي تاسو په دې خبره پوه شوئ د خپلوانو په ذکر کې فورا د څه شي خبره راوړه ځکه د خپلوانو په دې معامله کې په دې لین دین کې سود کېږي اول د محبت نه شروع شي چې دا خیر زموږ خپلوان دي چې دا به ویسمه بله بله چې د هغو نمبر راشي نو هغو قرضه یې راوړي د بل چا نه اخلي غربت په حالت کې نه ورسره بیا راوړي او تاسو ورته پته مه هم یې اخلتې هم وړوکی شی دی هغو کره چې د هغې خوښي او دا څه شی دی سنت دی چې په هغې کې په هر موقع باندې د خپلوانو خپلولي اوس دې شي ته پاتې شي ده چې هغو کره چې چل کېږي چې دې د نه ځي او پیسې وړي چې هغه واپس چې چل کېږي چې هغه نه راځي او پیسې وړي که ماشومانو ختم وي چې په هغې کې بدل دی که چېرته سنت دي د ماشومانو چې په هغې کې بدل دی که چېرته وړوکی شی چې په هغې کې بدل دی که دا وړوکی ختم وي چې د هغې کې بدل دی که کوژدنه چې په هغې کې بدل دی که واده چې په هغې کې بدل دی که مبارکېنې نور مبارکېنې چې هغه بدل دی چې یو عجیبه شی دی جوړ شوی دی اړو د دې قسم د خپلولۍ سره تعلق نشته او دا قسم معاملې چې دي دا سود دی دا خپلولي نه ده تاسو په دې خبره پوه شوئ دویمه خبره په دې ځای کې ذکر کېږي د سود چې الله دې تاسو د سود نه وساتي سود ډېر خطرناک شی دی ډېر خطرناک دی 1 روپۍ د سود چې ده 1 روپۍ د سود هغه د 15 زناګانو نه زیاته خطرناک موږ تاسو سود پېژنو چې څه شي ته وایي هر هغه شی دا یوازې د جوارو سود نه چې پخوا جوار ورکولو چې سود و که نه یا پیسې ورکولې او هغه سود دا سود نه اوس تاسو ته ووایم په بینکونو کې چې د چا پیسې په سیوینګ اکاونټ کې پرتې دي دا سود دی دې خبره پوه شوې سیوینګ اکاونټ کې چې پیسې په کوم د چا پرتې دي هغه سود کې د سودګر دی د دغه کس سره قرباني نه کېږي تاسو په دې خبره پوهېږئ د ده پیسې په دغه اکاونټ کې پرتې دي د دې سوي سره قرباني نه کېږي خلک چې د سودګر سره مونږ نه کېږي دغه ټولې معاملې دي که نه ولې بینک ته معامله ووته چې جایز شوه او د دې سره سره دا خبره هم اورو چې د کومه اداره د سود په هغې کې کاروبار کول هم حرام دي دا هم سود دی لکه بینکونه بینک ادارې د سود دي دا چلیږي په سود منې نو په دې کې څه قسمه نوکري چې دا قطعا ناجیزه او حرامه ده په دې کې د هېڅ چا اختلاف نشته تاسو په دې خبره پوه شوئ که د بینک منیجر دی که د بینک کیشیر دی که د بینک چوکیدار دی که د بینک څه شی دی خو دا معامله د سود ده د هېڅ چا په دې کې هېڅ قسم اختلاف نشته چې یو عالم داسې وي بل عالم داسې وي هېڅ څوک پکې هم داسې نه وي دا قطعا ناجایز دی حرام دی الله دې موږ تاسو د حرامو نه وساتي او د سود دا معامله دومره زیاتې زموږ دشمن د مسلمانانو دشمنانو داسې یو عجیبه پالیسي ده چې دا د سود دا معامله زیاتې په هر شي کې نن باسي څه شي کې انشورنس نن باسي څه شي کې سود دی په څه شي کې څه شی دی زموږ اعمال حلال په خپل حلال روزي به ګټلې او هغه باندې حرام الله دې زموږ حفاظت وکړي وما آتيتم أجر كويتاس من ربا سود
ليربو في اموال الناس چې ذات زیات شي په مالونو د خلقو کې فلا يربو عند الله پس نه زیاتېږي د الله په نسبت سود مال د دې انجام د کمیدوی سودګر اخر انجام سوالګر دی د خرابي د ذلیل کېږي د مال نه د فائدہ نه رسي وما آتيتم من زکات او کوم چې ورکوي تاسو زکات تريدون وجه الله چې باغې باندې د الله رضا لټوي خپلوانو سره ښه کوي خالص د الله د رضا لپاره بیا دغه ته پته مکیږي چې ما دوم کړی مال دې مو کو او بل پر کوي پر باندې هغه نه کې چې مېز کې تاسو چلو کې هغه تاسو موقع راشي پیسې رانه کې به چې دغه موقع راشي چې ته چلو کې مال دې شهره کړه چې زول ورکړه وما آتيتم من زکات کوم چې تاسو ورکوي زکات خیرات صدقات خپلوان ورکوي دې اولنې حقدار چې دې اولنې مصرف چې دې غوښتي دي خپلوان دي خپلوانو کې غریبانو جزا نه ګوري هغه ورکوي هغه دې حقدار چې ستاسو خپلوانو کې څوک نو ان پرته ورکوي وما آتيتم من زکات کوم چې ورکوي تاسو زکات تريدون وجه الله چې په دې باندې د الله رضا لټوي فاولئک هم المضعفون پس دې لره الله د چن کوم کې ده دا الله په ډبل کې وما آتيتم کوم چې ورکوي تاسو من ربن سود ليربو زیاد شي في اموال الناس ومالونو د خلقو کې فلا يربو عند الله دا الله پنځ نزياتيږي وما آتيتم من زکات کوم چې ورکوي تاسو زکات تريدون وجه الله واړه تاسو رضا د الله فاولئک هم المضعفون پس دغه الله د چن کوونکې ده اللهم صل على محمد وما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة